السلام علیکم نی ویډیو سره تاسو ورکړلی به یو امید لرم چې تاسو ټول به روز زړه خوشحاله وئ ژوند په مازو کې به وئ چارسده سلډیرۍ کې د ظلم انتها شوې ده کاري وسیم په مدرسه کې د 15 کالو جینۍ سره بله په کمره کې غلط کار وکړو او د هغه غلط کار نه بعد بیا کاري وسیم وتښتېدو دوستانو د هغه جینۍ مور پلار په چغو چغو باندې جاري وایي موږ خو خپله بچی د دې لپاره مدرسې ته لېږلې وه چې زموږ بچی په مدرسه کې سبق زده کړي خو موږ ته څه پته وه چې په مدرسه کې زموږ بچی ته داسې قسمه کسان ناستې دي چې هغه به زما د بچی عزت لوټ کوي اوس به زما د بچی عزت څوک بچ کوي دوستانو مور پلار په چغو چغو باندې جاري مور پلار نور څه فریاد کوي ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان اوس خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي چارسده سلډیرۍ کې مدرسه کې دننه د مدرسې قاري د 15 کالو جینۍ چې د دویمې درجه کې به سبق وایي د هغې سړی بله په کمره کې غلط کار وکړو په زبردستۍ باندې او بیا د هغه غلط کار نه بعد هغه کاري وسیم وتښتېدو دوستانو کاري وسیم داسې حرکت ولې وکړو د هغه خلاف اپایال درج شوی دی خو تر اوسه پورې د چارسدې سلډیرو پولیسو هغه کاري وسیم نه دی ګرفتار کړی آیا دغه کاري وسیم ولې نه دی ګرفتار شوی چارسدې پولیس تر اوسه پورې نه څه پریس کانفرنس راغلی دی نه څه بیان راغلی دی خو مور پلار په چغو چغو باندې جاري تیره ورځ عرب خان شیرپو فاونډیشن ته مور پلار ورغلی وه مور پلار یې عرب خان شیرپو فاونډیشن ته فریاد واورولو هغه فریاد په سوشل میډیا باندې ډېر تیزۍ سره ویلل شوی دی خو تر اوسه پورې هغه فریاد باندې رد عمل نه دی شوی دوستانو الله دې وکړي چې دغه جینۍ ته انصاف میلو شي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان اوس خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام